عزتمندو د دنیا دستور دی چې اوسېږي په کومه خاوره هلته سیاست هم وي هلته هره مسلې راځي. دغه شان یو سلسله بیا راغلی زمونږ په تحصیل تنګي کې چې د بلدیاتي کوم الیکشن شوی او د میر هغه خالی شوی دی. که زه نه وم بل به راتلو که بل نه و بل به راتلو. خو دغه پیغام هم نن تاسو لم راوړی دی او دغه مخامخ کېدل د یو څو خبرو دپاره چې عزتمندو موږ ته سوچ پکار دی. موږ پښتانه ډېر بې سوچه فیصلې کوو، ډېر بې سوچه کار کوو او ډېره جذباتي فیصله کوو. عزتمندو دلته کې موږ اوس چې کوم الیکشن شو نو د ډېر د پښتنو ډېر د جوش پروشې نه کار واغسته او لاړل بس یو وخته بیا لاړه. په نن فیصله به خوشحاله بیام خو چې دا 15 کاله تیریږي نه موږ پښتون کې دا کار دی چې کله هم سم څوک دیوال سه ولګوي نو توبه ګار شو او یا چې راته پستې خبرې کوي او خوریم. په دغه دوو خبرو موږ دوکه کیو. بل خوا به دوی خدمت کوو، یو خوا به جوماتونه شهید کېده چې سار به راپاڅېدي وي هلته دماکه وشوه او دلته وشول او تاسو ته یاد دي. خو په هغه سختو کې هم دي موږ مایوسه پرې نه ښودو. خو موږ پښتنو بیا داسې فیصله وکړله چې موږ بېلارې شو. په هغه دماکو کې په هغه مسایلو کې دوی موږ له هغه وسایل راکړه چې کوم زموږ ضرورت و. که هغه د بجلۍ په شکل کې و، که هغه د روډ په شکل کې و، که هغه د ګیس په شکل کې و، که هغه د هر یو څیز په شکل کې و، که د نوکرۍ په شکل کې و، که د پرشبندۍ په شکل کې و. خو عزتمندو دا به هم را سره منئ که زموږ مشر به 15 نوکران کړي نو دی شپږم به ویل به دا به هم راله نوکرکۍ د ګریوانه به یې رانیوه. نن دا تپوس چا وکړو چې دا کم 9 کاله په موږ تیر شو چې دا تپوس د هغې نه وکړو چې ښه مزېداره کرسۍ وه، وزیر اعظم هم ستا، وزیر اعلی هم ستا، هر څه اقتدار هم ستا، نو بیا خو راته یو 3 داسې غټې منصوبې وښایه چې ما له نه، زما دې پارټۍ له نه، زمونږ دې ورکر له نه، دې تحصیل تنګي له تا څه ورکړه په دې 9 کاله کې. په خپل ځای خدا اختلاف په ورسره موږ هم ساتو چې تا له دې پښتنو د اقتدار درکو، تا له ووټ درکه، تا د هغه د ووټ استعمال په څه لارې وکړو. پکار دی که نه دی پکار؟ نو نن دا تپوس زه تاسو نه هم کوم او هغه خلکو نه کوم چې موږ له یې څه راکړه. عزتمندو که کار شوی دی نو دا دی یو کورنۍ کړی دی چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو صاحب کړی، دا د دې علاقې مشرانو خو د دې تحصیل تنګي د دې خلکو خدمت یې کړی دی. تونه هم پرېښودل، موږ هغه قربانۍ هم پرېښودې. عزتمندو بیا هم سیندی په سیندي پسې ودرېده، پنجابی په پنجابي پسې او پښتون چې کم دی بیا پته نه لګي چې کم اړخ ته لاړ. عزتمندو مشر به خبرې کوي خو لږ غوندې اقتدار ورته میلاو شو. دومره عجیبه خلک دي چې غریب سړي له خو هغه 1 روپۍ ورنه کړه چې دا کم 10 هزار روپۍ میلاو شو. ولې نه ورکولې؟ ځکه یې نه ورکولې او مالداره له یې ورکړو چې نن به وله میټینګ هم وکړي او پروګرام به م وله وکړي خو تاسو غریب خلک یې په کار نه راتلی. دې ته یې نه کته چې د ده کور کې روژه د رزق نشته، د یو غریب سړي کور چوله پې چلیږي د یوې میاشتې د یو 10 ورځو، خو دې غریب سړي له یې ورنه کړي. نن تپوس چا د هغې وکړو؟ نن څوک راپاڅېدل؟ نن چا په سوشل میډیا ویل چې ما سره زیاتی وشو؟ نن موږ قوم ومودئ. موږ لم په کار دی چې وګورو چې د دوی کوم وخت او زمونږ
چې بای چا د علاقې ته درانه کتلي نو نن به ورته ویو چې راځه موږ سره مقابله وکړه چې دې تحصیل تنګي له چا څه کړي دي. بیا زمونږ د بده مرغه نن چې بیا کوم الیکشن دی او کوم حالات جوړ دي عزتمندو، هر کله چې د چا په شا پارټي وي نو د هغه بنیادي که کله پارټي نه وي د هغه بنیاد نه. نن که دا 2 کاله یا کم ټیم تیر شو په تحصیل تنګي کې نو زه به دا ووایم چې زمونږ هغه هم رور دی خو نن دې تحصیل تنګي له هغې هم څه ونه کړه، هغه شان پالنې ونه شوه. زه که دلته راغلی یم نو دا ویلی شم او ورځې ته تا پیغام ما رسولی دی چې بی دا یو کور دی چې د دې نه عزت هم میلاویږي، د دې نه روزګار هم میلاو شوی د نوکرۍ په شکل کې. نو نن تاسو ټولو خلکو له راغلی او ورځې دا یو خبره کوم چې اوټ ډېر ګران کار دی او هر ځای زه دا سوال کوم د دې تحصیلي تنګي دپاره په ځوانۍ کې چې بی که لکه روپۍ د چا نه وغواړې میلاویږي خو دا اوټ ډېر ګران کار دی. د ځان دپاره نه ستاسو د بچو ستاسو د تحصیلي تنګي دپاره دغه سوال ټولو ته کوم چې وګورئ دې تحصیلي تنګي له چا څه ورکړي بیا د هغه ملګرتیا وکړئ.